मौलवी से ज़मंग उस्ताद दे दर्स ताल्लुक़ मिशकात जिल्द सानी सर है। सलोरा हादीस बवाए मिशकात बारह बजिल्द सानी सो दर्जी कासी वे तो आया عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه. توايا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الفصل الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله مبارک فرمائے یا معاشر الشباب اے د ځوانانو ټولګیا من استطاع منکم الباءة د چا چې طاقت وی لتا سن د باء فلیتزوج نکاح دیو کی فإنه أغض للبصر زکدا نکاح کول دا ټټون کی دسترګو دی واحسن للفرج او خصاتن کی او حفاظت کون کی د عورت دی ومن لم يستطع او د چا چې طاقت نه فعليه بالصوم نو دبان لازم در روزا فإنه له وجاء زکدا روزه د پارا وجادا. دا حدیث متعلق سلور خبر زده کوي ښا سو خبرې سلور خبرې یوی خبر تعلق د معاشر سره. معاشر اغا جماعت توئی چه موصوفی پا یو صفت خاصه یو جماعت چه موصوفی پا صفت خاصه اغیت معاشر وی شباب جنات معاشر العلماء معاشر النساء یو جماعت چه موصوفی پر صفت خاصه اغیت معاشر. دویم خبر الشباب زوانی توی تاستماوی چه حد شباب کے اختلاف دے زمونگا استاسو مسلک دا دے چې د بلوغ نواله تر 10 کال پورې زمانه د ځوانۍ ده د 10 تر 40 پورې دا زمان الوقوف ده دې کې دا ځواني ولاړی بیا د 40 ناغې خوا دا بیا زمانه د شیخوخت ده دا د کمزوریان بیا سړی په شار روان. امام شافعی رحمہ اللہ فرمائی نا
زمانہ د شباب د بلوغ نواخلا تر سلویخت پورې دا ټول زمانہ د شباب. دریم نمبر خبره من استطاع منکم الباءة. باءة کې دو خبرو ته فکر کوئ. یو د باءة په لغاتو کې، دویم د باءة په معنا کې. دلته سمانا د لغات لري. نو لغات د باءة سلور دي. اول نمبر باءة بالحمزة والتاء مع المد. حمزم پکې ده او مدم ده او تام ده پکې. دویم نمبر لغت باء مد پکشتا خطانا. دریم باحتن حمزه بدل شوی د پها او تا راغلی د پکې. سلورم باهن په حسب د تا او په آخر کې ها راغلی. دا سلور لغات دي. خبره یو ده باءتن باءن باحتن باهن. دویم د باء سمانا. د باء دو معنی دي. یو معنی د جماع او دویم معنی د نکاح. علامہ طیبی رحمہ اللہ فرمائیں دلته ترنه دواړه معنی مراد دي. مشکل پکې نشته. من استطاع منکم الباءة جمام تی اغسطه شو نکاح. خلق فرق پکې دی. که نکاح تی واخلی نو تقدیر ته بیا ضرورت نشته. بے معنی دا شوا من استطاع منکم الباءة چې تاسو چا چې طاقت ویل تاسو نه د نکاح کولو نو فلیتزوج نکاح دی وکړي. ومن لم یستطع او چې څوک د نکاح طاقت نه لري فعلیه بالصوم نو د باندې روزه ده. نو عطف صحیح شي. که نکاح طاقت لري خو نکاح دی وکړي، که نه لري روزه دي کړي. خو که د باء مراد جماع والی نو بیا به تقدیر ته ضرورت لري. بغیر د تقدیر نه د حدیث معنا نه جوړي. ولی که تقدیر نه لګي نو د سمانا بشي. من استطاع منکم الباءة د چا چې طاقت وی لتا سن د جماع نو فلیتزوج. ومن لم یستطع سوچ طاقت د جماع نه لري نو فعلیه بالصوم. والا که چې څوک طاقت د جماع نه لري هغه روزي ته ضرورت شته. نو بغیر تقدیر بیا عطف د ومن لم یستطع نه صحیح. نو تقدیر برو باسی من استطاع منکم مؤنة الباءة. پتاسو کی چې د چا طاقت وی د مشقت د جماع خو مخکې نکاح واړي خرشي واړي. کاغه د مؤنت طاقت در سره خو وی کوي او که د مؤنت د جماع طاقت نه لري نو فعلیه بالصوم. پوه شوي. نو دا دغه په کې مقدر کې کبانا مراد جماع والی نو مضاف به مقدر بغیر مضاف عطف د ومن لم یستطع نسیږي. او که نکاح والی نو بیا تقدیر ته ضرورت بیا نشته. نو د دې وجه علماء وایي د باء نکاح غسل اولادي ځکه تقدیر ته نه دی محتاجه. د چانا د دین چې باء مراد څه واخلي جماع واخلي. دا درې خبرې شوې. څلورمه خبره د حدیث متعلق فإن له وجاء. کله نکاح طاقت نه لري نو د باندې روزه ده.
لازم دوله فإنه دا روجا له دا پارا ویجاو دا خسیتوب ده خو مراد ته کسر د شهوت ده څه شه ده ان پروجي سره کسر د شهوت راځي څنګه راځي حدیث کې بدر تراش رسول الله مبارک فرمای ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم د شیطان په انسان کې تک کوي په زید تک د ویني د مرقات کې دو معنی کوي یا خدا حدیث حمل له په معنا حقيقي یعنی یقینا چې د ویني په زید مزه دویم یا حمل له په معنا مجازي څنګه چې وینه په ټول بدن کې ګرځي د قرنګ د انسان تسلط ته د شیطان تسلط ته د انسان په ټول بدن اوس راځه اوس چې روزه کې نو که شیطان دی رګونو کې ګرځي چې حمل کې په حقیقت نو د روزي سره وب کمیش په دی ویني کې 15 سیسی سړي وبري چې وب کمیش نو د ویني حرکت هم کم او رګونه نراغون والکا چې کوسا آزاد ای سړی پکې خمستی کولې شي کتنګ آزاد نو دلته شیطان د پر لار تنگ شوا اوس پکې هغه سي په مستی په دغه کې نشي ګرځیدلې په بدن کې کله به یو غلګي او کله بل او کله به سر ټټای او کله به سکای نو د انسان شهوت خو مستی ده نو هغه مستی کمیږي شیطان خو لګیږي انسان چې هغه مستی صفات راښکار او کا تشبیه باندې حمل کې چې شیطان د انسان پر رګونو کې نه ګرځيږي خود د وینې غوندې ګرځي نو بیا روزي سره دا کار کوي چې انسان کمزور شي نو چې کمزور شي نو شیطان چې څومره د مستی صفات را پورته کوي او صاف بیا کار نه کوي ځکه مستی خو د بدن طاقت غواړي کوي چې بدن دی طاقت نه کله بدر کې مستی پیدا شي راځه اوس مسله دا سدا چې خسی کول روا دي که ناروا دي دلته یو مسله ده نو خسیتوب دو قسمه ده یو د انسان خسیتوب ده یو د حیوان نو د انسان خسیتوب مطلقاً حرام ده دا مسلده ناروا دي حیوان دو قسمه ده یو ماکول اللحم بل غیر ماکول اللحم غیر ماکول اللحم هم سده دا روانه ده دکه ضرورت نشته او ماکول اللحم دیکھ بیا دو مسلک یو مسلک د امام شافعی رحمه الله او یو مسلک د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله امام شافعی رحمه الله فرق کوي وما بین د کبیر حیوان او د صغیر وې د کبیر ناروا ده او د صغیر روا ده او زمون په نسبانه مطلقاً روا ده موږ مشکل پکې نشته سو خبرې شوي سالور پنځمه خبره یاد ساته فعليه بالصوم دسیوي فعليه بالجوع ونوم رسول الله مبارک څنګه وي او لوګي یاد نه ولی زکه غرض د روزې نه جوع ده کنه غرض د روزې نه ولګا دیو جن زمون علماء وی ک سړی روزه کی او ما خام کی حتی الحلقوم خوراکو کی نو غرض د روزې خطا زکه ټول ورځ خوراک د پیوزلو کو کنه نو چې کم طبي فائدې وي اگر روزدار ته به نه رسي دویم فعليه بالجوع او نوي او فعليه بالصوم وي ولی مؤمن مسلمان با علاج د بدن کوي په عبادت سمې کوي یعنی خطرې قدا
چې هغه دوا او هغه علاج استعمال کې چې هغه عبادت بهترین علاج د انسان دی که ساده علاج استعمال کې خو ثواب خو پکې نه چې ځان وګي کې او چې نه روزه دې کړه نو عبادت ته مکو او علاج دې مشو وای وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له سعد بن ابي وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پا عثمان بن مظعون بانے تبتل رد کا تبتل چاہتا ہوئی الانقطاع عن النساء ځان د خزن لري کول دا په شریعت د نسواراو کې روا وخا او رسول الله مبارک د تبتل نه امت منې کړه دې د پاره چې نسل ډیر شي او جهاد دائم شي الی یوم القیامه دې د پاره اولو اذن له لختصین او کا رسول الله مبارک عثمان سے اجازه کړه نو موږ بزان خسی کړه دلته مناسب دسیو لتبتلنا موږ به تبتل کړه لختصینا ولی وای مقصود د سعد بن ابي وقاص څه شه ده مبالغه ده ان موږ بزان د خزونه ساتلې تر دې پورې چې خصیتوب ته رسیدلی وي مبالغه ده خپل معنا ترنه مراد نه ده ولی خصی کول د انسان خو حرام دي او دا ناروا دي باقی دلته یو مسله ده چې خزن نه کول افضل دي کنه تبتل روا ده کنه ما تاسو ویلو چې امام شافعي رحمه الله وی روا دا یحیی علیہ السلام ته صفت کې راځي سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین حسورا من النساء هغه نه استدلال او موږ وایو دا خو شرایع من قبلنا او زمون باندې اتباع د خپل پیغمبر لازم ده زمونږ استاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودونه کړی او نکاحونه کړی او مت ویلی عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائے رسول اللہ مبارک فرمائے تزوجوا نکاح کئی فإن خیر هذه الامه اکثرها نساء پدې امت کې هغه څوک ډېر بهتر دی چې بیبیانې ډېری رسول الله مبارک ودونه کړی دي نه بیبیانو سره نکاح کړ او په یو پجوند کې راجمع کړی او ټول بیبیانې یو لستی بیان را روان ان شاء الله نو موږ باندې اتباع دا د خپل پیغمبر لازم ده ها نو موږ تبتل ته افضل نه وایو وای تنكح المرأة لأربع بإيمانها ولحسبها ولجمالها ولدينها ابو هريرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تنکح المرأة لأربع نکاح کولی شي خزا د سلور وجو لمالها د مال د دینه ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك متفقون علیه حدیث بخاری او مسلم دواړو کې دی ښا خدا کم الفاظ چې ذکر دي دا د مسلم شریف دی ځکه بخاری شریف کې وجمالها ده ولی جمالها نه ده نو لفظ د مسلم شریف دی د دې حدیث متعلق دریو خبرو ته فکر کوي ښا یو حسبها سمانا حسب مولی سے عبارت تے دا اغا خصال حمیدہ خصال حمیدہ شرعن او عقلن او عرفن چدا پا یو شخص کی وی یاد دا پپلاران ندیتا سمجھ حسب دیتا خصال حمیدہ
ما يكون في الشخص او في آبائه من الخصال الحميدة عقلا او شرعا او عرفا. دې ته سوای او دې ته حساب وای. دې ته حساب ولي وای خبره څوک به وای. خصال حمیده ته حساب ولي وای زکا د عرب عادت دا چې څوک به موصوف په خصال حمیده نو هغه به پشمار کې راوستو په حساب کې. موږ تاسو پښتو کې نه وایو د کار سړی پشماری کوي. د کار سړی په صحیح دا پشماری. نو چې کله به سړی شمارل نو هغه خصال حمیده والا به راغو. یو هغه کلی کې ده بل هغه کلی کې ده بل هغه کلی کې ده. نو دا په حساب پشمار کې راتلو او دا غوی مناقب بشمارل شو. ذکر ورکا سوائی حساب وی دنیر نشی گورا. دویم نمبر خبره دل ترال تربت یاداک تربت یاداک لاسونه دی ستا سپیرشی یاد سپیرکڑیش وانا کاکا د چا لاس پیری او مخ د چا سپیری د مالدار که د غریب د غریب غریب لاسونه چې د سپیری او ویني تروانی او پټ سیدلی او دغه پکی نو دا کنایه د فقر. الله دی فقیر کا دلته د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ابو هريره سے خیرا مراد نه ده بلکہ مراد دلته د ابو هريره سے تیزی دا په دې خبره چې دیندار ورکا سکا څنګه چې ته ځان د فقیرۍ نه ساتي چې زمالدار شم داسې د هغې ښځې نه ځان وساته چې هغې کې ته ورسره نکاح کې د مال او د جمال او د حسب په وجه هغې نه ځان وساته. او یہ دا مانا دا چه تربت یداکا ان لم تفعل ما امرتک به لا سند سپیرشا که کار و دینک آغا شی چه ما تا تپاغی امر کر. رسول اللہ مبارک چا جب کا مانا علماء د سیرت چو گوری نو رسول الله مبارک چې مومنانو ته خیرا کړی دا هغه خیرا نه ده هغه الله تعالی په دعا بدلی. حضور فرمایي زه چې تاسو ته خیرا وکم هغه خیرا نه هغه الله په دعا باندې بدلی. رازا دریم نمبر خبر زمن په احناف او دا مهمه خبره د دنیر نشور احناف کی زمون یو عالم دے ابن الحمام ورتوی کمال ابن الحمام فتح القدیر والا اغوی که یو سړی د یوې ښځې سره نکاح کوي د دې وجې نه چې دا عزتمنده ده یو د دې وجې نه چې دا مالدار ده دوه د دې وجه نه چې دا حسب زبردست دی درې د دې وجه نه کوي چې ښایسته ده څلور دا کار حرام دی او ناروا دی. موږ تاسو کوو که نه کوو هلکه وایي دا ښځه وکړه دا ښایسته دی. څوک چې د ښایست په وجه ښځه کوي دا کار حرام دی او ناروا دی بلکې د دین په وجه باندې به ښځې سره نکاح کوي دغه په وجه باندې به نه کوي د ښایست په وجه باندې بل رسول الله مبارک صراحتا ویلی دی من تزوج امرأة لعزها لم یزده الا ذل. چا چې یو ښځې سره نکاح وکړه د هغې د عزت په وجه الله تعالی مزیات نه کړي دته مګر نورم ذلت نور بهم ذلیل کی
ومن تزوج امرأة لمالها لم يزده الا فقرا. حضور فرمایي چې چا خزه په دی وجه وکړه چې دا مالدار ده او بنگله ده وسره، الله تعالی به دې سړي ته زیات نه کی منګر فقيري. ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الا دناءة. او چې چا یو خزه سره نکاح وکړه دی وجنه چې په دې کې صفات دي نو زیات بنه کی منګر دلرا نورم بیکار تو. ومن تزوج امرأة او چا چې یو خزه سره نکاح وکړه لم يرد بها د اراده بل سنوا الا ان يغض بصره. د مقصد دی چې زما د سترګې ټیټ شي د حرامنا ويحسن فرجه ويصل رحمه، چې زما د عورت حفاظت شي د خپل ولای لحاظ. بارك له فيها، الله تعالی به د په نکاح کې برکت واچي. وبارك لها فيه، او خزه ته به الله تعالی په دې نکاح کې سواچي. ما ته ګورئ موږ او تاسو چې خزه کوو ګوره چې خسته ده کتوره ده، مالدار ده که غریبه ده. حضور وای چې دا کار باندې کوي نو دا کار حرام ده او څه شی ده، دا ناروا ده. او دا سدم ګوره زمونږ اوسو زمانہ کې خلک چې دا لور ور کوي کنه نو چې لندن کې او امریکا کې او جرمنی کې نو لور په شوق باندې ور کوي، دلته چی په شوق نه ور کوي. نو چې چام لندن والا تا او غرب والا ته لور ور کړي را تمنه کدا نکاح سره رسیدي زبردست ذلت سره مخ. ځکه مقصود خو د الله رضا نه، دینی مقصد نه. کما خزه چې لندن کې او امریکا کې او جرمنی کې دا د دې ځوانان داغه سره نکاح کوي چې زمانوم به التواچی په دغه کې حکومت کې نو زبلان شم لندن ته نو ټول عمر داغه غولان پیږي. ځکه دا خدای رسول الله مبارک خیرات ده. حسن بصری رحمه الله تا یو سړی راغی چې سیم زمانور پیغله شوه او ډېر خلک رانه غواړي. نو څه چالو کم هغه ورته وی چې په دې خلکو کې چې درنه غواړي دیندار سړی و، دیندار سړی کې دا کار دی. کدا ستالور ګرانه ور باندې او خوخی نو خو عزت به وکي، او کنا خوخی ظلم به پنه کوي، زیاته بور سره نه کوي. بل صراحتاً حدیث تے خادم موجب الاوسط رسول اللہ مبارک فرمائی لا تزوج النساء لحسنهن. خذو سره بددی وجنه نکاح نه کې چې دا خسته ده، زکه کې دې چې د دې حسن دوی له هلاک کی او د مال د وجنه مسره نکاح نه کوي، کې دې چې د مال په وجه باندې دا خزي سرکشه کی او گمراه کی. ولكن تزوجوهن على الدين، نکاح اور سره کوي د سپو وجه د دین په وجه. رسول الله مبارک فرمای یو وړې پوزه والا وینځه تورا دا بهتره ده د مالدار نه او د خستانه خو چې دا وینځه دیندار او دا خو عام رواج دی. ګورخه نو د خایس په وجه باندې خزي کول سړي دا ناروا دي. ها دا کار څه دی؟ دا حرام دی. وای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع ومتاع الدنيا المرأة الصالحة. عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائے دنیا ټول متاع دو معنی دي. یو د متاع معنا دا هغه ټوټه چې حیزه خزه په وخت د حیز کې استعمالي. الله و چې څنګه هغه ټوټه تاسو ته ناخوښه ده داسې دنیا ماته ناخوښه. هغه مشهور روایت ته رسول الله مبارک فرمایي که د دنیا قدر د الله تعالی په نس د مش د وزر په اندازه وي نو کافر ته به یو غړپ وبنه ورکړ. خو دنیا الله ته خوښه نه ده نو ځکه کافر ته نو دنیا متاع.
دویم د متا معنا دا هغه ټوټه چې خزه تنور ګرم کی او به په تنور کې وਹੀ گردونو د لوګیو د لری کولو د پا څومره بیکاره ټوټه کریه الشکل او کریه المنظر نو څومره قدر چې دغه ټوټې موږ سره ده الله وي دومره قدر ما سره نو دنیا ټول متاع خو بیا بهترین متاع د دنیا نیک بیبی دا ولی نیک بیبی کې دا کار ده ښا چې دا معین ده په امور دینیو تا ته وې صوفي سم ګیره پړې دا سیګریټ مسکا نسوار ما چوا مستپور تکېګا نو تاسو قبر لرو حشر لرو قیامت لرو مکه ولاس دیو جن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا آیت تفسیر کی ویلی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے المرأة الصالحة فی الدنیا وفی الآخرة حسنہ من الحور العین وقنا عذاب النار او د بد خزنه مې وسات لکه بد خزه اور د جهنم اللهم صل علی سیدنا وبارک وسلم